السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه هم د هر قسم مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو او غمونو پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه هم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه هم د وبایي مرضونو او اچانکی مصیبتونو، غمونو، پریشانونو په امن کې وساته. ما نن ستاسو دپاره یو ډیر مجرب او عظیم الشان عمل او وظیفه راوړې ده چې د هغې په کولو سره به الله جل شانه هر قسم انسان وي په غم، په تکلیف، پریشانی کې وي، نو الله جل شانه به د دا غم لرې کوي، د دا درد بم لرې کوي او پریشانی او مصیبت پتې هم ختموي. نن سبا هر سړی څه ناڅه پریشانی، درد او غم کې مبتلا دی. نو د هغې دپاره ما دا عمل، دا وظیفه راوړې ده. ډیره مجربه ده او ډیره اسانه وظیفه ده. د هغې په کولو سره به انسان د غمونو، پریشانو او تکلیفونو نه نجات حاصلوي، یعنی هغه ته به د دې نه نجات میلاویږي. هغه وظیفه ډیره اسانه ده او ډیره مجربه ده. لاول د وظیفې طرف ته راځو، د هغې ترتیب څه دی؟ اول به د وظیفې نه مخکې 11 ځله درود شریف، درود پاک په نبی علیه السلام باندې وای. هغه چې هر قسمه درود شریف وي، بهتر او افضل درود چې کوم دی درود ابراهیمی دی، یعنی کوم چې په موږ په مانځه کې لولو. بیا د هغې نه پس به دا آیات مبارکه 21 ځله، یعنی 21 مرتبه به دا ووایي: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آیات مبارکه یو ځل بیا واورئ: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بیا به رستم 11 ځله درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایي. بیا به چې کم مشکل، کم غم، کم تکلیف کې تاسو مبتلا یې، نو هغې دپاره به دعا وغواړئ. دا په هر ټیم، په هر وخت کې کولی شئ، خصوصا د شروع په ورځ د ماسپښین لمونځ نه پس د مازدیګره پورې. د دې دپاره دا ټیم علماو او بزرګانو دا کم چې دا ټاکلی دی چې یاره په دې وخت کې د دې عمل نه پس، د دې وظیفې نه پس دعا ضرور قبلیږي. نو دا وظیفه تاسو وکړئ، الله جل شانه به د غم، پریشانی او تکلیف، مصیبت نه تاسو له نجات درکړي په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.